اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رمضان مبارک میاشت ده، عظیم میاشت ده، رحمت و برکات و مغفرات میاشت ده. امیدواری الله رب العالمین ده دغه میاشت کې مت د جمله گناهانو بخشش وکړي. زه صرف غواړم چې روایت تاسو خدمت کې عرض کوم. د رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هغه مشهور روایت ده. اگر روایت کې پیغمبر یې څه اذا استحل رمضان غلقت ابواب النار وفتحت الجنه وصفدت الشیاطین. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یې څه کله د رمضان میاشت څرګند شي، رمضان میاشت هلال څه کوم دی هغه څه کله راوځي، غلقت ابواب النار، د جهنم ولا کوم ورونه دي هغه بنديږي، او فتحت الجنه و جنات کوم دي هغه خلاصيږي، و صفدت الشياطين و شیطانان کوم دي هغه زنجیرونو کې تړل شي. لذا دغه میاشتې کې دغه عظیمه میاشت ده چې د میاشتې کې واقعا مون شیطان تړل شوی دی. کچېرې لغونده کې انسان محنت وکي، لغونده کې کوشش وکي، لغونده کې خپل نفس باندې کنټرول ولګوي، لغونده کې دعا، لغونده کې توسل، نو خدای متعال واقعا دغه میاشت انسان د لپاره اسې هم مبارکه ده، نور هم مبارکه انسان د لپاره ګرځول شي. صرف انده حدیث باندې غوړو لغونده کې روشنی و چې هغه دغه د شیطان څه قرآن مجید کې هغه ته عدو مبین ویل شوی دی. عدو مبین یعنی یو واضح و اشکار و روشن و یو غټ دښمن. دغه دښمن څه حضرت آدم علیه السلام هغه وسوسه کړلو، بیبي حوا سلام الله علیها وسوسه کړله، و هیڅ انسان هغه نه پرېږدي هغه وسوسه کوي. څنګه کېدای شي چې دغه میاشتې کې انسان تړلی شوی دی؟ دغه غونډه کې غواړو دیتا توضیح ورکو. ایدی توضیح رچو اول زه یو مثال عرض کوم. مثال دغه د کچېرې یو قوم باندې، یو ملت باندې، یا یو گروه باندې کله یو طرف نه حمله وشي، یو قوم ملت باندې کله حمله وشي، خو هغه حمله والا کسان مخکې راځي غواړي چې خپل هدف ته چې یا نبودي یا څوک باندې د خلکو باندې فیروز شونه یا غلبه شونه د خلکو باندې وکي. کچېرې طرف مقابل هغه قوم څخه باندې حمله شوی دی، کچېرې هغه هم استقامت وکي، استقامت سره لغونته کې مخکې راوځي او تعداد زیات شي، د هغه تعداد هم زیات شي. معلومه خبره ده کچېرې لاسو کسانو حمله کړي دي، مقابل کې 50 کسان او تراوزي هغه مقابله د فاره نبی هغه لاس کسان ستنیږي. نه لذا رمضان میاشتې کې خدای متعال د انسان د فاره فرشته مقرر کړي دي چې ای چاته پاتې نشه د هغه عدد چې هغه څوره ملایکی دي. هغه روایت الفاظ داسې دي شانته کې دي چې لا يعلم عددا الا الله، سوای الله نه دغه ملائکو عدد چاته پاته نه لګیږي چې څومره ملائکه د انسان نه شیطان په مقابل کې حفاظت کوي، څنګه شپه او ورځ د انسان د لپاره استغفار کوي. لذا شیطانان څه کله دغه انسان وسوسه کوي، هغه طرف نه د ملائکو تعداد زیات شي، لذا شیطان به مقاومت نشي کولی، هغه خپل حمله ته ادامت نشي ورکولی، لذا هغه ستنیږي. ځکه ویل شوی دی چې شیطان دغه میاشتې کې تاسو نه زنجیرونو کې تړلی شوی دی، یعنی هغه مقاومت نشي کولی، تاسو تعداد ور باندې زیات دی. خو کچېرې دغه انسان لغونده کې هم خپله کوشش وکړي. یو بل جهاد هم خیال شوی دی. مولا امیر المؤمنین علیه السلام نهج البلاغه کې ډېر خور غونته کې الفاظ دي. هغه الفاظ دغه دي چې شیطان انسان ته قدم په قدم باندې رسي، یعنی شیطان ایوا گراح ایوا ګنډ خلصوي انسان ته مخکې رسي. شیطان انسان ته مستقیم نه ایځه منډه ته لوړ شپلن کې ګناه وکړه، ګناه باندې مستقیم نه بلګي، یا څوک باندې ډایرکټ انسان ته نه ایځه مثلا ته واجبات پرېدا، اول رسي مستحبات نه شروع کیږي، یاره دا مستحباتي پرېږدا، ضروري خو نه دی، واجب خو نه دی، دی باندې عذاب نه کیږي. دي شاندې کې انسان وسوسه کوي، انسان اول مستحبات حالي،
دویمه مرحله کې شیطان رچی د انسان مکروهات باندې بلګي چې د مکروهات سزاونه لري چې فرق نه کوي مرتکب شه هغه نو ورسته د انسان واجبات کې سست کوي چې کله واجبات کې سست کړل هغه نو ورسته اخیری مرحله کې بیا ګناه باندې بلګي لذا انسان ته د شیطان سټپ بای سټپ رچی اول د مستحبات حلی بیا د مکروهات دیر کوي بیا واجبات کې سست کوي اخیری د واجبات هم خلی اخیری کې څوک مده ګناه باندې د قبلي به انسان هر وی ګناه ته عملیات دي ګناه ته به غټه نبرهي خو کله کچره انسان مستحبات په ځای باندې وروړي مستحباتو کې کوي دي کچره انسان مکروهات نه هم ځان ساتي واجبات په ځای باندې وروړي المس خپل وخت باندې کې روزه او زکات او خمس زکات دغه وخت سره کوي نه دغه شیطان د انسان ته نږدې کېدای نشي لذا روزه میاشتې کې څه کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه خطبه شعبانیه کې ارشاد فرمایي چې دغه میاشتې کې انفاسکم فیه تسبیح تاسو چې کوم دغه سلوي وایو دغه تسبیح ده یعنی دغه خدای تاسو متعال تاسو ته تسبیح کې لیکي عبادت کې لیکي هغه نه چې ونومکم فیه عباده تاسو کچری دغه میاشتې کې صرف خوب کوئ هغه هم خدای متعال تاسو ته عبادت لیکي وعملکم فیه مقبول تاسو وړو کې عمل کوئ یا نه دغه سلیو چې خدای ته حسناتو کې لیکي انغه خوب چې تاسو رمضان میاشتې کې کوئ ماه مبارک رمضان کې تاسو کوم خوب کوئ خدای متعال دغه عمل تاسو نه قبلوي و اخیری کې چې دعاءکم فیه مستجابه دعا د تاسو کومه ده هغه قبلوي نه لذا کله انسان مستحبات طرف نه کوي شي سلیوی وینا هغه ته عبادت کول شي هغه کوم المساجد هغه عبادت کول شي وړو کې غونډه کې اعمال وک خدای متعال ته نه هغه قبلوي کله مستحبات کوي شو لذا شیطان ته نشي نغد کېدل اځکه چې دغه میاشت کې شیطانان زنجیرو کې تړل شي دي ویل د خدای کوم هر عمل وړو کې غټ عمل څه کې خدای هغه ته نه قبلوي سلیوی ته عبادت کې لیکي خوب ته عبادت کې لیکي لذا کا شیطان ته نشي نغد کېدل خو شرط ده چې انسان خپل هم لغوند کې نفس باندې کنټرول ولګوي او نفس کنټرول کې نفس کومه ده هغه ډیر خواهشات ته پرې نګدوي او بهترین عمل کڅنګ خود به شبانی کې چې د میاشت کې ټول نه افضل ترین عمل ده چې حرام الهی نه ځان وساتي لغوند کې هم خپل کوشش وکړي بل طرف نه خدای ته هر عمل قبلوي هر عمل سره تسبیح کومه ده غي ته سلیوی قرار کړی ده خوب ته عبادت قرار کړی ده لذا شیطان ته هم نشي نغد کېدل هوښیار ده خپل هم پکور دی لغوند کې کوشش وکړي الله رب العالمین دغه میاشت کې مت ګناهونو مغفرت وکړي او مت هغه څه حقیقت کې قرآن مجید رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و اهل بیت علیهم السلام شکل کې مت غلی دي هغه باندې عمل کوونی توفیق عنایت کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.